بیا مشران راوتلي دي لکه د چرګې چچۍ. اوس پخوا به دی وله کستې په یاد دي په دا سارا کې چې دا د بازار ژوند لا نه و شروع سوی. در چرګه به هګۍ لاندې سوې، چرګې به شربلې شربلې شربلې، یو څو هفتې بعد به چچان راووتل. اوس هغه د چرګې عمل مشین ته واوښتی. د چرګې هګۍ په مشین کې واچي، ژړه ګرمه روڼا باندې برابره کې، دا مشین کرا کرا داسې کېږي کېږي، ګرمي باندې برابره چرګه نسته. یو څو هفتې بعد بره چچان د هګۍ سره راووځي. نو ځکه موږ ورته وایو، موږ وایو دا ماشیني چرګ دی. ماشیني چرګ څه معنا؟ چې مور نه لري، د دې یوه مور نه ده معلومه چې مور یې کومه ده. اوس موږ ورته ته په دا سارا کې اوس هم د هر چیچي مور چرګه را معلومیږي که نه را معلومیږي چې دغه هګۍ دا چرګې اچولې ده، دغه مور ده، دغه زوی دی، چرګ دی. لیکن په ماشیني چیچانو کې مسله څه شته؟ مسله دا د نه مور معلومه ده نه پلار معلومه او دی چیچی. اوس د ماشیني چرګو د کورني چرګ فرق شته که نشته؟ اوس دی را ولاړ سوي دي، دومره مشینان یې جوړ کړي دي و دې ته اکټیو لایف وایي. دغه د مور د پلار څه کومه ماده منویه ده چې دا مخکې په سروګوسي کې ما تفصیل درته وکړي، دا دی را اخي په دغه مشین کې اچي. دا مشین و دغه ماده ته چې دا کوم د انسان اصل دی، دا کشنی خصمان، دې ته پرورش ورکوي ورکوي ورکوي، اخر بره کشنی کې جوړ کړی خو الله دی. لیکن دی دغه ظلم ورسره کوي چې د مور د رحمه سره راواخستی په مشین کې واچاو. نو لهذا اوس سوال دا دی چې د ننه پس الله دې زموږ په سترګو دا شی نه راویني. د ننه پس په ماشیني کشنیان په وجود کې راځي. پخوا ماشیني چرګان و، اوس په څه شي؟ ماشیني کشنیان. نه به مور معلوموي نه به پلار معلوموي، بس د لیبارټرۍ څه به کشنیان راوځي، باره به انسانان سترګې به لري، غوږونه به لري. هلکه د چا زوی ولکه نه معلوم زه د چا زوی. مور دې څوک ته ولکه مور در اوس لیدلې الله ده چې مور بیا چیشته، ولې خدای په ماشین کې پیدا سوی. و دې ته اکټیو لایف وایي. په دې پسې تحقیق وکړي، دا باقاعده اوس دنیا ته راغلی دی دا شی. موږ نن دا خبره کوو چې که سروګوسي ده هم حرامه ده، که اکټیو لایف دی هم چشتي حرام دی. نو اوس خلاصه څلور شان ماستی په مخ کې ذکر کړه. یو په قدرتي طریقه باندې د مور د پلار چې د خپلې مور په رحم کې کم کشنی پیدا کیږي، دا در ټولو اعلی انساني اقدارو دپاره اعلی طریقه ده. الله و موږ ته فطري د هغه طریقه په نصیب را کړې ده. د حضرت آدم علیه السلام څخه دا کیسه را روانه ده در اوسه پورې. بیا په مابینځ کې ټسټ یو بیبي راله د نن څه 40 کاله مخکې، که څه هم علماو پر هغه باندې ما درته وویله چې ودې ته بد کار ویلی دی، په حاشیه ورته ویلی دی، لیکن بیا هم جواز ورکړی دی. وجه څه شته چې د بلې ښځې رحم په دې کې نه استعمالیږي. فقط د یو 2 ورځو دپاره لیبارټري ته د هغه ماده ور واچي، برته یې راوړي د مور په نس کې یې واچي. پاته سو د دې څه ما سوه دا نورې 2 طریقې چې دي. که سروګوسي ده چې د سړي و د ښځې نطفه راواخلي، د سروګیټ مدر یا د کرایې د مور په نس کې واچي، دا هم ناجایز ده دا طریقه، ځکه په دې کې د انساني نسل بقا نسته. پلار نه دی معلوم، مور نه ده معلوم. او بیا د زنا په دغه کې، اوس په زنا کې هم د یو سړي نطفه ځي د پردۍ ښځې و رحم ته لویږي، په سروګوسي کې هم دغه رقم. او پاته سو دا اوس چې اکټیو لایف دی، دا خو د سره سه د انسانیت توهین دی. دا د الله په نظام کې ګوتې وهل دی. الله رب العزت چې دا دومره نظام درله اړوي، اوس دا زموږ زړه نه دی چې الله موږ ته په سینه کې زړه راکړی. دا زړه تقریبا په 24 غانټې کې 100,000 واره دی جټکه وایي، او په دې 100,000 واره کې
د ده و مخ ته رګونه څو کیلومیټره پراته دي. دا د انسان د بدن ګرد رګونه دا شریان چې ورته وایي دا چې راوکاږي د ښکیې پله کږدې دا تقریبا 100,000 کیلومیټره د دې څه جوړېږي. د یوې انسان دا پوست چې لرې کړې دا ټول انسان رګونه رګونه دي او په دې 100,000 کیلومیټره رګو کې دغه زړه چې دا پمپ وي دا زړه چې غورځي دا ګوا پمپ وي دا وینه سپلای کوي 10,000 لیټره وینه دی سپلای کوي. اوس وینه خو د انسان دا به یا 2 لیټره یا به 3 یا به 4 په بدن کې یا به 5 بالا خو نسته لیکن دا دی دومره وار پر دا رګو باندې تېروي چې 10,000 د هغه څه جوړ سي. بیا الله موږ ته پښتورګي راکړي دي. دا زموږ پښتورګي چې دی دا په 24 ګانټې کې 25 واره دغه کوي دا څه ورته وایي دا د پښتورګو دغه ډایلیسیس نه دی. دا په بازار کې چې په سرکاري هسپتال کې هم 4,000 روپۍ خرڅ باندې راځي پر یو ډایلیسیس باندې. زموږ ته پښتورګي په 24 ګانټې کې 25 واره ډایلیسیس کوي یعنی 25 واره 4,000 روپۍ موږ ته بچت راځي قدرتي. چې څوک مریض نه وي نو د هغه پښتورګي په خپله ډایلیسیس کوي نو 25 په 4 کې ووایي 1,00,000 روپۍ دا زموږ پښتورګي د ورځې موږ ته راګټي. اوس دا کار دنیا کې بل څوک کولی سي؟ 25 واره د ورځې ډایلیسیس کېږي ته په خبرېږې نه. 10,000 لیټره وینه دې سپلای کېږي دومره کوچنی مشین الله ورته ایښی دی و دا زړه لکه دا یو موټ دونه دی زیات نه دی. دی په 72,000 طول کې یعنی و 72,000 فوټه چې دومره پیته کښېږدي د دغه ځای چې دی وینه هغه ځای ته رسي. دی چې دا یوه جټکه ورکړي وینې ته په بدن کې 72,000 پمپینګ دی کوي. په دنیا کې در اوسه پورې در 7,000 بالا پمپینګ چې کوي دونې پمپ نه دی جوړ شوی او هغه دونې غټ چې په دغه یوه حصه کې د مسجد نه ځایږي دونې غټ پمپ دا واټر پمپ دا سپلای چې د اوبو کوي دا به تی کله لیدلی غټ تعمیر حکومت ورته جوړ کړي دا اوبه سپلای کوي لیکن 7,000 فوټه بالا نسته. دا زموږ زړه الله دومره طاقت ورکړی دی فقط د یو موټ دی لیکن پمپینګ کوي د 72,000 فوټه. دا زه نه وایم دا ډاکټران وایي دا ساینس وایي 72,000 فوټه په دې کې الله دومره طاقت ایښی دی دا زموږ په رګو کې چې دی دا وینه وغورځوي جټکه ورکړي دا ولاړه سي سر له در سره سه په 20 قسمو رګو کې در پښو تېره سي برته دله راسي دومره طاقت پکښې کې. دا بل څوک کولی سي؟ ما د یو ویل مایي کیسه درته وکړه. موږ دلته راولاړ سوي یو لکه هغه کوچنی نه دی چې په بجلي په تارو کار لري نو یو وخت به جټکه ورکوي که بیا نه ورکوي یو وخت به یې وژنې که بیا نه وژنې. موږ د الله په نظام کې ګوتې وو باره چې پر سر پر کلګي ودرېدلم بیا نو چغې وایم چې زه خو تباه شولم. ته په قدرتي نظام کې ګوتې څه دپاره وایه؟ بس انسان حریص دی انسان لالچي دی انسان مفاد پرسته دی د نامه شوقي دی. موږ دغسې مشین جوړ کړي چې په هغه کې انسان جوړېږي. انسان ستا پلار جوړ کړي انسان خو د نطفې څه جوړېږي. دغه 4 عربه خصمانان چې ما د ټول دا خصمان تا جوړ کړی دی ته ونیسه که واقعي دا رقم دی د دا خارو د دې بوټو د دې اوسپنې څه دغه رقم یو شی جوړ که برای انسان ځین جوړ که در قیامته پورې ستا نیکم نسي کولی. نو ولې ځان په امتحان کې اچې؟ موږ دا وایو چې دا بغاوت دی. دا که اکټیو لایف طریقه ده که سروګسي ده دا د قدرتي نظام څخه بغاوت دی. نن چې موږ ژوندي یو موږ په پلارو په نیکه ژوندي یو که نه یو چې زه دومره کوچنی یم ما پلار پر ما باندې پام کوي که ناجوړه سم پلار مې ډاکټر ته دخ کوي او که دلته په کلي کې یو دی هلک پیدا سي چې مور پلار نه لري یو نه دی 2 نه دی 10 نه دی 20 نه دی بیا څوک په باغ کې
و یخته به پراته وي څوک به په باک نه کوي. د دې قدرتي طریقې څخه بغاوت دا د قرآن سره علمي ده، د نبي علیه السلام د احادیثو سره علمي ده. لہذا پر دې بنیاد باندې خلاصه د خبرې دا سوه چې سروګوسي یا سروګیټ مدر چې د ښځې او د سړي نطفه د بلې ښځې په رحم کې اچول کېږي، د کرایې مور دا حرامه ده، ناجایزه ده، ځکه د پردي سړي نطفه د پردي ښځې په رحم کې ولوېدل. او پاته سو دغه اکټیو لایف چې دی چې په مشین کې کشنان پرورش کوي، دا هم د نسب د ختمولو طریقه ده، دا هم زموږ نسب را ختم کوي. نن که یو کشنی غلط کار کوي پلار یې راګرځي، چې پلار یې نه معلوم هغه کشنی به بره هر څه چکوله هغه به کوي. لہذا دغه طریقه چې دا چا زما پوښتنه کړې ده هغه دپاره ما دا تفصیل ذکر کوي. په نتیجه کې ستی په علم کې هم دا معلومات راله. او په